الرحمن الرحیم خیبر پختونخوا ماین اینڈ منرل بل 2025 د دې په اړه باندې یو څو خبرې کول غواړم په وجه د دې چې کله دا بل په اسمبلی کې ټیبل کړل شو په 4 اپریل باندې چې د اختر 15 ورځ راتلله نو زیاتره د پارلمان ممبران چې کوم دي یا په کلو کې یا په خپل حلقو کې خو دا بل چې کوم دی د اسمبلی په ایجنډا کې شامل نه و چې کوم ملګري په پارلماني امور باندې خبر دي نو د اسمبلی ایجنډا چې کوم دی دا د مخکې نه د پارلمان د ممبرانو سره شریکېږي بیا په هغه ایجنډا باندې چې کوم دی بحث کېږي دی په ضمني ایجنډا کې چې کوم دی راوړلو او په هغه ورځ باندې پیش کړلو د هغې نه وروسته په دې باندې چې کوم دی بحثونه راوپارېدل دویمه خبره دا چې د بل ډراپ چا تیار کړی د دې بل ضرورت ولې راغلی او دا په داسې وخت کې ولې پیش کړلی شولو د دې په بیک ګراوند هم لږه خبره کول غواړم خو د هغې نه مخکې چې زه تاسو ټولو پښتنو ته دا پیغام درکوم چې د پښتونخوا وطن چې څومره وسایل دي او څومره چې کوم دی معدنیات دي دا زموږ او ستاسې د ټول قام شریک دي که څوک په هره پارټۍ کې دی او د هر ګوند سره تعلق دی خو دا زموږ او ستاسو شریک میراث دی نو دې ته به لږ پام کول غواړي ځکه چې دا مسله قومي مسله ده قومي مقدمه ده نو ته په دغه تناظر کې کتل پکاري باوجود د دې چې د خیبر پختونخوا د ماین او منرل اکټ چې کوم دی 2019 موجود دی که چېرته په هغه اکټ کې څه کمی بیشی و یا چې کومه دی څه نور سهولیات پکې ورکولو نو په کار ده چې په هغه 2017 چې کوم اکټ دی د ماین اینډ منرل په هغه کې ترامیم کړی شوي وي هغه چې کوم دی په ایجنډا کې شامل شوي وي خو یو نوی ډراپ راوړل او هغه ته چې کومه دی د صوبایي کابینې نه منظوري ورکول او بیا په ضمني ایجنډا کې په اسمبلی کې پیش کول د دې په شا چې کوم محرکات دي په هغې زه لږه خبره کول غواړم اول خو دا چې تاسو وکتل چې دلته په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت د لاندې چې په هغه کې د ټولو صوبې نمایندګان یعنې وزیر اعلیګانې هم راغوښتلي وو یو کمیټي جوړه کړې شوې ده چې هغه کمیټي ته چې کوم دی SIFC د دغه کمیټې چې کوم دی کوم آئینی حیثیت نشته دی کوم قانوني جواز دغه کمیټي نه لري دغه چې کوم دی کوم آئینی او قانوني کمیټي ده دغه فورم د لاندې چې کوم دی د دنیا 3.5 سوه چې کوم عالمي سرمایه‌کار دي هغه رابلل شوي او د خیبر پختونخوا او د بلوچستان چې کوم معدنیات دي وسایل دي په هغې باندې چې کوم دی دې ورته بریفینګ ورکول کېدلو چې کوم انټرنیشنل سرمایه‌کار دی او یا انټرنیشنل کمپنۍ دی ملټي نیشنل چې هغه راشي او دلته سرمایه‌کاري وکړي د دې نه مخکې په 2010 کې 18مه ترمیم چې کوم دی دا پاس کړی شوی دی متفقه طور باندې چې کوم کې د پاکستان پیپلز پارټي او د عوامي نیشنل پارټي بلا کنټریبیوشن دی په هغه آئین کې چې کومه دی دغه وسایل حقوق او دغه اختیار چې کوم دی صوبو ته ورکړی شوی دی د 18مه ترمیم نه پس چې کوم دی صوبې خودمختاره دي چې هغې ځان له قانون سازي وکړي او هغه د خپلو وسایلو استعمال یا اختیار په خپل لاس کې واخلي په یو وخت کې چې کومه دی جنرال باجوا دا بیان هم ورکړی و چې 18مه ترمیم د شیخ مجیب الرحمن د هغه شپږو نکاتو نه هم ډېر خطرناک دي دا یې ولې ویلي دا ځکه ویلي چې د وفاق نه اختیارات صوبو ته لاړل او صوبې خودمختاره شولې چې هغې د ځان دپاره قانون سازي وکړي هغې خپل وسایل یا خپلې وسیلې چې کوم دی په خپل کار باندې راولي او د فارم نه چې کوم انویسټر راځي یا په ملک دننه چې کوم انویسټر دي چې هغه راشي او هغه هلته سرمایه‌کاري په هغه صوبه کې وکړي د هغې صوبې حکومت به چې کوم دی د هغې نه ریونیو جنریټ کوي د هغې نه به چې کوم دی آمدن اخلي او به د خپلې صوبې په ترقۍ باندې لګوي اوس د دغې دپاره خو چې کومه دی چې کوم 18مه ترمیم شوی د هغې نه پس زموږ صوبه چې کوم دی په دې کې خودمختاره ده بلکې هر یونټ په دې کې خودمختاره دی چې هغه د خپلو وسایلو استعمال په خپل طرز باندې وکړي اوس دا کوم اکټ چې راوړلی شوی دی د دې ډراپ چې کوم دی دا د اسلام آباد نه رالېږلی شوی دی او د دونه پورې خبر چې کوم دی موږ تر ذرایعو نه رارسېدلی دی د پارلمان د ممبرانو په ذریعه کوم چې حکومتي ممبران دي چې په دې ډراپ کې موجوده چې کوم د صوبې چیف ایگزیکټیو دی هغه 15 تجاویز ورکړي چې دا 15 تجاویز پکې شامل کړي خو چې کله هغه خبر دلته اسلام آباد ته ورسېدلو چې په هغه ډراپ کې چې کوم دی تبدیلي کېږي بدلون پکې کېږي نو دې ځینې ورته حکم وکړلی شولو چې تاسې کوم ډراپ چې موږ درلېږلی همدغه ډراپ تاسې د خپلې کابینې نه دا منظور کړي او دا فوري طور چې کوم دی اسمبلی ته ولګي او د اسمبلی نه هم منظور کړي اوس دا کومه SIFC
چې اداره جوړه کړې شوې ده چې د هغې کوم قانوني او آئیني حیثیت نشته دی. د دغې ادارې چې کومه دی چیف دا د پاکستان وزیر اعظم او ارمی چیف دی او پاکې چې کوم دی د هرې صوبې وزیر اعلی شامل دی چې دغه ادارې چې موږ بار بار ذکر کوو چې کوم آئیني او قانوني حیثیت یې نشته دی، نو د دغې ادارې تھرو به چې کومه دی انویسټر راځي او هغه به چې کوم دی په دغه وطن کې لیزونه کوي. هلته به چې کومه دی په مختلفو معدنیاتو کې کوم دی لیز کوي او هغه به چې کوم دی هغلته ملټي نیشنل کمپنۍ راځي چې د هغې نه خو د ریوینیو څه پته به لګي چې دا ریوینیو به چې کوم دی نیغ په نیغه صوبې ته میلاویږي که دا به وپاک ته میلاویږي. اولۍ خبر خو دا ده. دویم دا چې زمونږ کوم لوکل ټیکهداران دي یا زمونږ چې کوم لوکل چا چې واړه لیزونه کړي دي او په ډېره کمه سرمایه باندې کوم دی د هغه نه کاڼي روباسي او هغه چې کومه دی لیږي او خرڅوي مختلف قسمه معدنیات د ټول نه مخکې به چې کوم دی هغه متاثره کېږي. په دې بل کې دا لیکلي دي دې ډراپ کې چې دغلته یو ملټي نیشنل کمپني یا چې کوم دی نیشنل لیول کمپني چې د مخکې نه دی ورته 5 کمپنۍ تیاري کړي دي د NLC په نامه باندې چې څنګه دلته د یو کمپني شته د مخکې نه FWO چې کومه ده یو څور کمپنۍ خو چې کوم دی ښکاره شته دی وجود لري. دغه کمپنۍ به چې کومه دی بیا فوري طور باندې د دې قانون سازۍ نه پس دی به چې کوم دی په پښتونخوا کې په مختلفو علاقو کې د لیزونو دپاره اپلای وکړي او دا به غټې لیز هولډر کمپنۍ چې دیو ته به د 50,000 ایکړه پورې ځمکه دا اکوایر کېږي ورکول کېږي به. نو په 50,000 ایکړه ځمکه چې دا د پښتونخوا ټوټل 15,000 ایکړه ځمکه ده، نو په دې باندې 300 کمپنۍ هم کافي دي چې هغې پې لیز وکړي. چې یو کمپنۍ دغلته لیز وکړي نو بیا بل یو فرد یا یو کمپنۍ د هغه په حدودو کې چې کوم دی لیز نشي ګران کولی، د هغې په حدودو کې چې کوم دی لیز اپلای نشي کولی، هغه لاک کړلی شي. نو دا یو د دغه دپاره یو عمل روان دی. بیا به تاسو کتلي چې په تېرو ورځو کې چې کوم دی د امریکې دغه سټیټمنټ هم رالی او بیا دلته د امریکې چې کوم دی یو سپیشل ټیم هم راغلی دی چې په دغه ډیلیګیشن چې په دغه کوم سمټ په اسلام آباد کې 2 ورځې وړاندې وشولو په هغه کې چې کوم دی هغو ګډون کړی دی او کولاو سټیټمنټ راغلی دی چې موږ د پاکستان په سټریټیجک معدنیاتو کې چې کوم دی انټرسټ دی. اوس په دې بل کې لیکلي سټریټیجک معدنیات، خو د سټریټیجک معدنیاتو چې کوم دی وضاحت یې پکې نه ورکړی چې آیا سټریټیجک معدنیات کوم معدنیات دي چې ABC چې د هغې وضاحت پکړی شوی وی، هغې پکې چې کوم دی بلینک ساتلی دی. نو داسې ډېرې زیاتې خبرې په دې بل کې شاملې دي. دا 139 پیجزه ډراپ دی. په دې ډراپ کې چې کومه دی دا هم شامل کړی شوې ده چې د پښتونخوا صوبې چې کوم